نوخا ستاسو هم ضلع ده زموږ هم ضلع ده بلا وخت نه امنومان صورت حال ډېر زیات خراب دی کار سنیچنګ ټول هر یو شی د کوم دی نو سوګي ډاکې رازنې وارداتونه خصوصا له موږ په نوشهر کلال کې او پکړ کې ډېر زیات شوي دي حالات کم خوا روان دي پولیس کم خوا روان دی پولیس څه کوي نور ادارې څه کوي عوام ډېر زیات په هغې کې دي المتحفظ کې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل خالد وروره حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب دي نه صرف زموږ د ضلعې بلکې د تمامي صوبې چې کوم دی حالات خراب دي. الله پاک د خیر کې تاسو پرونو کتو چې هغه کوم ماشوم چې 15 ورځې وړاندې هغه غیب شو نو هغه پرون د هغه د سیند نه چې کوم دی لاش برآمد شو نو په هغې کې دا ټول لکه زموږ خو چونکې کابل روډ علاقه دا خلک بیسیکلي ځوابۍ دي دلته را مایګریټ شوي دي خو بهرحال که هر څوک دي مسلمانان دي دغه دي نو په هغه لاش برآمد شو والله پاک. خو زه دا یو خبره کوم هر چاته په کار دا چې په خپل بچي باندې چیک اینډ بیلنس ساتي هغه وایي نه وایي هغه ایګل آیس که نه چې په خپلو بچو باندې دا نظر ساتي چې یاره د ناسته پاسته چا سره ده د چېرته ځي چېرته نه راځي یا د سره دا دومره پیسې یا فلانه یا دا موټرسایکلې دا څیزونه دا چې کېږي نو مبخل بیا دا خبره ډېره اسانه وي لکه دا خلک ځانان دومره وکړي د 15 دن دی سیندونه ټول ناب کړو دی هر ځای لکه دی وکتو چېرې دی به چېرته تللی خو چلو دومره شوه هغوی به دغه خبره کوله چې یاره دومره خوشي چې یاره سلی خو یې پیدا شي که نه تسلي یې ورته وشوه که نه وړه تسلي وشوه دا چلو سلی خو یې جوړ شو قبر یې جوړ شو نو دا څیزونه دي دا تاسو وګورئ دا سنیچنګ چې کوم دی دا کشتي پول سره دا څیزونه میزونه خالد وایي مین ایشو دا ده حالات چې هر څومره خراب دي زما دا خبره تاسو په ریکارډ باندې واخلئ او دا خبره ته زه حلفین دا کوم چې څنګه په دې کې دغه دی چې څنګه حالات روان دي دا ټول دا دي آیس والا خلک دا الکان چې دي که نه دا ټول سکي آیس دا سنیچران دا ټول آیس دي 90% یا 100% نه 99.9% خلک چې کوم دي دا ټول دا آیسیان دي خو خپل مور د هغوی مور پلار ته هم دا پته نشته چې دا څوک دي چې زما دا زوی څه کوي دی دا چونکې هغه په خپل هوش و حواس کې نه وي زه دا حلفیت قسمیاً دا خبره کوم چې هغه ماشومان د سبا دا پته هم نه وي چې مونږ هلکه بېګا چا نه موبایل اخیستی دی چا نه موټرسایکل اخیستی دی مونږ مو بېګا څوک ویشتي دي دا اورو داسې چې وایي دا دومره زوروره نشه ده دا آیس چې خدای ته هر څوک په امان کړي چې یاره په دې باندې څوک په ځان پوهېږي هم نه نو لږ هر سړي ته پکار ده چې دا خپل د بچي د د ناستې پاستې د د سکول د د کالج د انفارمیشن خو دې اخلي که نه داسې خو نه چې یاره پړې پې ورواچوه خو ډېر خلک داسې دي نن سبا زمانه کې چې هغوی مړه بس کوي ګرځي دي که نه هلک دی نو بس چې هلک دی بیا ریزلټونه بیا هم دقسې وځي کله به بیا پولیس به په قتل په کیس کې بوځي کله به د مقتول په شکل کې ورپسې خلک ګرځي نو دا همدقه څیز وي چې بیا په ماحول په معاشره کې کله بګاړ پیدا شي نو زه د خلکو ته داسې سوال ورته کوم قسم دی چې لږ د خپلو بچو د سکول د کالج د محلې د ناستې پاستې دا معلومات ضرور اخلي چې زما دا زوی چېرته کینی زما دا زوی سکول ته ځي دی ځي نه ځي دا څه دي څه نه دي نو بیا خدا نه خواسته بیا د عبدالرحمن غوندې بیا ورپسې مونږ ګرځو چې یاره دې ملګرو سره کېناستو پاسېدو د دې سوسایټي ښه نه وه نو هغې سره بیا دغه دی چې پرون دغه دی نوښار کې بیا د هغه جس لاش میلاو شو نو مهرباني وکړئ چې لږ خپل ارد ګرد باندې په خپل ماحول د بچو چې کوم ځای کې ناسته پاستی او دا ښه خبره ده دا ښه خبره ایون که دی جومات ته هم ځي نو د هغې هم خبر اخلي چې یاره آیا دی جومات ته ځي که نه ځي لکه نوم خو د جومات استعمالوي د مدرسې استعمالوي خو آیا چې دی ته جومات ته ځي که نه ځي دی سکول ته ځي که نه ځي د ده د کالج حاضري برابره ده که نه ده نو دا څیزونه چې کېږي نو انشاءالله بیا به ماحول ټیک وي خو چې خلک په پړي ورواشي نو بس بیا خو خلک وایي اولاد مې نافرمانه دی اولاد مې نافرمانه دی اولاد خو به د خود نافرماني نو دغه خبره ده الله مو خوشحاله او ټولو خلکو ته هم دقه اپیل کوو چې د خپلو بچو